ټرک والا بریک فیل شو د شپنکي په ګډو بیزو ورغی سې مړې کړې سې جوبل زخمی کړې سې مړې کړې سې زخمی کړې شپنکي ورته په جړا دی مال تاوان راک دا ډرایور چالاک او راکوشو په دې ټوټي لاس کې خودوي ها زما دا موشن چې خراب هغه ساده شپنکي او هغه وی دا موشن چرته ډېر قیمتي شی دی په دې ټرک کې که اوس خبره حساب کتاب ته واوړي دا پاتې ګټې پکې بارانه بونځي وی خروره خپه کېږه ما زه د ګډو تاوان نه غواړم ته د موشن نه غواړم ورورولي ده که دا خیال دی او دې سره خو مونږ مخته یو چرته روانې لوډ سپیکرې وي ابه زمونږ ملګري جوماتونو ته ځئ چرته په لاره سفرې کوئ روان وي جاړ لوډ سپیکر بد حال دا به زمونږ ملګري نظم کمې چلو بیا هم ډېر ښه کار روان دی الحمدلله صحیح دی تاسو ته خو تکلیف نشته زما خیر داسې صحیح ده زما خیر یو سوال او د هغې جواب پاتې شوی نن فرشتو ته الله هغه جواب ورکوي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کله چې الله د آدم علیه السلام د پیدایش اراده فرمایلا ملائکو اظهار انقیاد کا سوال کو الله دا ابن آدم فساد وکي د یو بل ویني بتوي نو ولی نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون دا خو جواب نشا دا خو زپویگم باغس چه تاسو نپویگه دا خو جواب نشا نن جواب ملاویگی بھئی نن جواب ملاویگی گورے تاسو فسادیان لیدل قاتلان لیدل د قرآن نوکران انسانان زما عاشقان زما تابعداران ایمانداران نلیدل اللہ فرمائی فرشتو تا چرتن رالے ملائکوی اللہ دے انسانانو د محفل نرالو زمکی نرالو زما بندگانو سکول اے اللہ یکبرونکا ویسبحونکا ویمجدونکا ویحمدونکا ویحللونکا ستا خبری ستا برائی ستا توحید ستا یکدائی ستا خدائی ستا الوہیت ستا کتاب ستا قرآن ستا کلام بیانی دلو اللہ دا ټول خستا په مینا کې راټول شوی دی ستا د کتاب نه چاپېر شوی دی الله فرمایي ملائکو غرض سو مقصد سو